سلامونه دوستانو، نن مې درته د خلیفه الدین محمد صاحب ډېر ښایسته بیان راوړی دی. کوم بیان چې د پیرانو په باره کې دی، دا کوم ګمراه پیران چې دی دې باره کې مې درته بیان ډېر ښایسته بیان دی. بیان را سره واورئ، دا چېرته په سکرین کې به تاسو ته ښکاري. ویډیو مکمله وګورئ. خپل پیر د سنتو پایبند نه ده، نه هغه خپل مریدانو ته د سنتو د پایبندي د شریعت پایبندي تلقین کوي، نه دای ده او نه هغه مریدان. پیر داسې بیعتونه وو چې خپل پیر د سنتو پایبند نه ده، نه هغه خپل مریدانو ته د سنتو د پایبندي د شریعت پایبندي تلقین کوي، نه دای ده او نه هغه مریدان دي، خو بیا هم پیري او مریدي سره کوي. وای د دغه بیعت انجام او ضلالت او گمراهی ده، فضلوا واضلوا، خپلم گمراه نورم گمراه کی. دسه پیران مخکم تیر شوی او موجوده زمان کې موجود دي چې حتی اتباع ته دا الفاظ ویل دي. مری کې زملمو بیا چاره تو ویل دلته یو پیر راځي، یو هوټل د مرید دی، په دا هوټل کې د لپاره خاص کوټه ده، د ګرمۍ په موسم کې راځي دلته شپې کوي. هغه هلکان د هوټل مخکې ښه لمنځونه کول، اوس یې لمنځونه پرېږدو. چرس یې شروع کړه، د پلار او د مور نه مني، د هغو سره په جنګو، ځکه هغه د دی د لاین نه دي. داسې معاملې شروع دي چې د کافر یې نه کوي. ولې؟ وای هغه پیر دا الفاظ ورته وایي چې ما سره بیعت وکړو، د ما سره کومه که اخلاص محبت کوئ، نور لمنځو ته ضرورت یې تاسې نشته. په قیامت کې مزه ذموارم العیاذ بالله د خدای د ګرفت نه مزه خلاصوم. نوم یې هم د هغه پیر راته واخیست، په پلانکي نامه باندې مشهور ده او دغه علاقې ته راځي. په دغه علاقه کې د خلکو نه بیعت او دا الفاظ ورته وایي چې بس بیا لمنځو د هر چیز نه خلاصې. العیاذ بالله وای داسې شرکي الفاظ په دا خپل کمره کې ناست، داسې پورته اسمان طرف ته مخ واړوي چې ما په مریدانو به کار نه لري. دوی ته په ذهن کې دا ورکوي چې زه وای د الله تعالی سره وغږېدم چې په تاسې به کار نه لري. داسې ډېر جزئیات هلته موږ لیدلي پاکستان کې. دغه ځای کې خو لیاتور څه ولد نه یو، درکو نه ډېر نشته راته، داسې خلک د خدای نه پیدا کوي. خو بار بار ماته دغه شکایتونه شوي. وای په اوټو کې ورسره ګرځېدم د خپل پیر سره، ګیره یې مخې الله لمونځ یې نه کوه، روژه یې وا د روژې میاشت روژه یې نه نیوه. زه به جومات ته تاو شوم لمانځه ته، ابه دی رانه چیرې تللي و، بیا به یې د ما پوښتنه کړه. اخر وایي خشکې راته شروع کړه چې موږ اوټونه غواړو، ته په جوماتو کې ورکې د ما نیکه د ذموار د جنت ته به د هغه بیایي. دا تش په نامه باندې پیري او مریدي چې انجام دغه د ضلالت ګمراهي، خپلم گمراه بلم گمراه کی. لہذا څوک چې واقعي د طریقت خاوند وي، هغه په دغه باب د طریقت کې د اذن په لحاظ باندې وای ډیر احتیاط کوي. هغه څوک چې د خلافت لپاره نه مقرروي، هر څوک هغه نه خلیفه کوي. چې په شریعت خبر نه وي، په شریعت عامل نه وي، پایبند نه وي، هغه ته اذن نه کوي. ولې که داسې چاته اذن وکړي چې هغه د شریعت سره نااشنا ده، په شریعت عامل نه ده، دغه بیعت سلسله چې د خلیفه کو، د خلیفه بیا هغه مریدانو ته داسې الفاظ وشی نه وي چې د دین نه وباسي، خو منشی دی وګرځېدو. من سن سنة حسنة او من سن سنة سیئة، خو د ګناه بنیاد د کېښی. موږ مشایخ کرام الحمدلله والمنه واغس خلیفه مبارک قدس الله سره ته چې موږ زرمت خلیفه مبارک او احمدیه خلیفه مبارک ورولېږلو، زه د اسلام ګل خلیفه مبارک، نو هلته چې د وظیفه را سره وکړه، وام د روژې مبارکه میاشت، بیا ویل تاسې به ځئ د نور مشایخ صاحب مبارک په زیارت کې 3 شپې به تاسې هلته استخارې کوئ، زه به دلته استخارې کوم. زه هلته د مدرسې مسؤل وم، درجې تکمیل او د وړې دورې بعضې کتابونه را سره، 450 طالبان را سره، د عمر د لحاظ نه کشر. نو ما ورته وژړل، ما ویل زه د دغه مسؤلیت قابل نه یم. هلته دومره غټه مدرسه را د غاړې، هلته کتابونه دي، دلته بیا دغه ذمواري را د غاړې شي. د الفاظ ویلې وایي که استخاره نه وه برابره، چې په خوله یې رانه غواړې، دا داسې غټه ذمواري د مسؤلیت ده
چې روپۍ هم پسې راکوې په خوله یې رانه غاړې اذن نشو درته کړی خو که استخارې برابرې وې نو سترګې مبارکې راډکې شوې چې حضرات مبارکین خو روسیانو یوړل خلیفه صاحبان یا روسیانو شهیدان کړه یا یې بندیان کړه یا چې هغه پاتې دي څوک دومره سپینګیري دي د ضعف د وجې نه دا خدمت نشي کولی د مرض او د سپینګیرتوب د وجې نه چې تاسې ځوانان دي د طریقت خدمت ونه کوي بیا به خدمت څوک دومره احتیاط درې شپې دلته موږ استخارې کړې دا حالت استخارې کړې د دغه ټولو استخارو نه بعد پس د هغه نه چې هغه کوم کیفیت د لیدلي وو هر څه چې شوي وو بیا موږ ته پس د هغه نه اذن وکړو بیا په هغه کې دومره په احتیاط قدم چې اول اذن کې دا دغه لپاره چې تاسو فکر کوئ په د علاقو کې دغه شي کې باید سړی په خطا کې واقع نشي تش په نامه غلط نشي بیا اول دا راته حکم و چې تر 15 ټیپو پورې به کار کوئ دا 15 ټیپو کې مرید ته وظیفې ور بدلوي شي اوله دومه درېمه څلورمه پنځمه د ما د مریدانو سره وای په دغه 15 ټیپو کې درته اجازه ده که امام مرید درتلوم دی اوله یا د دومه وظیفې تر 15 پورې تاسو ور بدلولای شي د ذکر سلطان توجه کړی شي د شپږمې خو ور بدلوي چاته نشي کال ووت د کال نه بعد چې بیا زه ورته راغلم بیا توجه راته وکړه بیا د هغه نه بعد د نفیس باتو اجازه راته وکړه چې اوس ذکر سلطان او نفیس باتونه مریدانو ته ذاتي ورکوه د هغه نه بعد بیا چې کله دی راغی هلته د موږ سره یوه جمعه تېره کړه نو هر حالت چې رب کریم ورته معلوم کړي وو د هغه نه بعد بیا وروسته دا وویلې یوه جمعه موږ که تصوف کې سبق تر ویلې ده بیا یې اوږد بیان وکړه بیا د اوږد بیان نه وروسته یې دا وویلې چې دا اوس موږ د طرف نه خلیفه مطلق ده ده ته اوس لاس ورکول بیعت کول لکه د حضرت مبارک سره بیعت کول اوس داسې مقام لري نو اجازه یې راته وکړه چې مراقبې هم ورکوی شي لطایفو هر څه ورکوی شي کال بعد 2 کاله بعد په دا مابین کې دومره وخت نور ووت بیا ما به چې هغه د چا وظیفې خلاصې وې ده ته به مې تلیفون وکړو چې داسې ملګري دي د ډېر وخت وظیفې خلاصې دي د مشرانو خلیفه صاحبانو مریدان بعضې ما ته راپاتې شوه که څنګه اوس وکړو موږ درته استخارې وکړو بیا یې در ولېږو که اول یې تا ته در ولېږو چې ته هلته استخارې ورته کوې ده بیا وروسته یو وارې د شفیق خلیفه صاحب په واسطه باندې حال راولېږو بیا د خپل زوی سید احمد خلیفه صاحب مبارک په واسطه باندې حال راولېږو چې اوس د ما تا ته اجازه ده تامه چې کوم څوک اهل د خلافت بولې اذن د خلافت هم ورته کوه دا په ډېرو کلو مرحلو بعد ګورې داسې سوکه ترقي اول د لطایفو وه بیا وروسته د نفیس باتو اجازه راغله بیا وروسته د مراقبو اجازه راغله بیا وروسته د ډېرو تجربو د ډېرو حالاتو نه بعد چې بیا د دنیا نه تلو هم دا زوی اوس هم که خدای په کار کې د اول زوی د مشر زوی ته د په خپله خلافت دستاربندي ورته کړې دوم زوی ده دغه سند ورکړی د خلافت سند د په خپله ورته دستخط کړی خو دستاربندي په ما پورې موقوفه کړې ده چې دستاربندي که دی خدای وطن ته راوسته دستاربندي به دی درته کوي موږ چې واغس خلیفه مبارک زیارت ته لاړو د د اختر په شپو کې نو زوی هلته ما ته ودرېدو وایي د ما کار خو یې تا ته سپارلی بل مشر زوی نه مې پوښتنه وکړه وایي سند یې ورته دستخط کړی ده خو نور دستاربندي به وایي بیا دی درته کوي نو بیا دا ورته ویلي و چې ما خپلو خلیفګانو کې صرف 2 نفرو ته اجازه دغه کړې ده چې خلکو ته خلافت ورکوی شي د ډېر خلیفګان دي خو نورو ته ما اجازه تر اوسه نه ده کړې به هر تقدیر دا د دې دپاره چې دا مسؤلیت ده دا ذمهواري ده پیر هغه پیر ده چې واقعي یوارې کمال ته ورسیږي چې احمدزي خلیفه صاحب مبارک نه ما اورېدلي وو وایي خلک مریدانو ته دعوت ورکړي چې الی راځئ د ما نه بیعت اخلئ د ما نه بیعت اخلئ د بل مرید ته هم دعوتونه ورکړي ځان ته یې راغواړي وایي هغه پیر نه ده چې د مرید نه داسې ورنه ډار شي لکه د زمري نه چې سړی ډارېږي زمری چې درځي خو خوري دی سړی څنګه ډارېږي یو څوک چې د تا نه بیعت کوي د دغه سړي مسؤلیت تا ته در د غاړې کېږي که خدای نه خسته غلطه تربیه دې وکړه قیامت کې به پوښتنه د تا نه وي
هغه څوک قابل د دې نه و چې وظیفه یې بدله شي تا وظیفه ور بدله کړې خیانت یې وکړه په دغه کار کې دغه مسؤلیت به په قیامت کې خدای باندې متعال پوښتنه د تا نه کوي نو د مرید ډیرولو ته به سړی نه خوشحاله کیږي ډارېږي به چې خدایه دغه خو د دغه اوس مسؤلیت ده و چې ته وډار شوې ته واقعي خدای پاک ته تابع شوې بیا نو د خدای متعال د رحم دروازې در باندې راخلاصې دي الله په خزانو کې بیا هېڅ کمی نشته بیا داسې بشارتونه یې لکه مجدد صاحب ته چې الله تعالی د طرف نه بشارت کیږي چې تر قیامته د تا مریدان چې را روان دي بذات وي که بالواسطه وي د تا په شفاعت باندې ما درته بخلي دي بیا داسې مقام ته خدای متعال یو څوک بیا رسوي دوستانو د خلیفه دین محمد صاحب د بیان وروسته مې تاسو ته بل بیان د پیرانو په باره کې د مفتی منیر شاکر صاحب بیان مې راوړی دی دا بیان را سره واورئ مفتی منیر شاکر د پیرانو باره کې څه وایي وساته مولا وایي چې هغه پلاني جماعت ولی چې کوي دا شرک ښه نه دی خو دا زمونږ ولی چې کوي دا خو چې دی دا خو چې تعظیم دی دا خو چې احترام دی دا خو شیخان دي پخوا به بریلیانو سره زمونږ اختلاف و که دلته ګیر شاپیر کې وي چې خفه نه شي خبرې به کوو بریلیانو سره چې کله زمونږ اختلاف و نو بریلیانو به وی چې زمونږ داسې خوب لیدلی زمونږ پیر صاحب داسې خوب لیدلی دی پیر صاحب رحمان المحترم هم یو خوب لیدلی و زما چې کله ورسره اختلاف و تاسو ته به یاد هغه دا خوب لیدلی و کتاب کې لیکلی و وی چې ما خوب ولیده رسول الله صلی الله علیه وسلم جړل ما ته یې وی چې زما شفاعت ما باندې دا امت ډېر ګران دی زما شفاعت کار نه کوي زما امت دپاره ته شفاعت وغواړه مولیانو څه وی مولیانو وی چې دا منګړت خبرې دي دا شرک دی دا کفر دی دا بېدیني ده بلکې په هغو خوبونو باندې موږ دې ځای نه راواغوسته کسور ته مو رسول اوس چې کم مولیان قرآن ته ناست دي هغوی خوبونه ویني چې شی ویني بله ورځ یو بولا خوب لیدلی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې کم مولا دی د حاکم وقت دربار کې ولیده د ده په ایمان شک وکړه زمونږ مولیانو خوب ولیده چې پیر سیف الرحمن لیده وی منګړت دي دا شیطانی خبرې دي چې کله دوی ګوري وی دا مبشرات دي څه شی دي خوب یې ولیده خوب یې ولیده چې عمران خان ګندنه لیته کوزېده او ما داسې اوږه کې چې مسجد نبوي کې مې خوب ولیده ما مسجد نبوي کې یو خلک تهجد عبادتونه کوي تا پکې خوبونه کول خو زه هر څه چې وی چې مسجد نبوي کې مې خوب ولیده چې عمران خان ګندنه لیته کوزېده ما په دې اوږه کې راونیو د ګندنه لی باندې مې تیر که چې ما ورکوزېږه وی چې بیا مې زړه کې ووي چې کیدی شي زما په وجه دی د دې ګندنه لی نه بچ شي ما وی خوب دی صحیح لیدلی دی تعبیر دی غلط استی دی زما په خبره پوهېږې تعبیر کې خطا شوی جی خوب دی صحیح لیدلی دی زه ګستاخي نه کوم چې ووایم چې تا نه دی لیدلی منګړت دی لیدلی دی نه نه ښه خوب دی لیدلی دی بهترین ځای کې دی لیدلی دی معنی دی غلطه استی ده خوب داسې تا لیدلی دی چې عمران خان ګندنه لی ته کوزېده صفا کولی تا ورته ووایي چې ما هم په ټوله زندګۍ کې د سړیتوب کار نه دی کړی راځه سیده ترې تېر شه ته هم دا د ګندنه لی صفا نه کړي د سړیتوب کار چرې ونه کړي نیغ دې پې تېر که ګندنه لی صفایۍ ته دې پرېنښه نو چې خلکو لیدل وی چې منګړت دي او چې زه یې ګورم ته یې ګورې وي چې دا مبشرات دي ابراهیم علیہ السلام ورته وی قال لا احب الآفلین زه هغو خدایانو معبودانو سره مینه نه کوم چې هغه فنا کیږي هغه پریوزي هغوی باندې فنا راځي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي کله چې بیا سپوږمۍ راوخته نو هغې له خو ډېر خلقو عبادت کولو ډېرې چغې ورته وهلې یره جي دا خو ډېر لوی لیډر دی یره جي دا خو لوی معبود دی یره جي دا خو ډېره پاکه هستی ده ابراهیم علیه السلام وایي چې هذا ربي دا زمونږ رب دی زه خیر دی لږونې ټایم تېر شه هغه هم ډوبه شوه ابراهیم علیه السلام ورته وایي
فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. اے الله کتا ما تلار نوے خودلې دغه سه بزم گمراوه لکه چې څنګه دا نور بوتان منی رب ما بم بوتان منلی وې. خلق قرآن د انقلاب کتاب دے، دین عبرت واخلے. پا دے قرآن مولیان ما پیجنے اولو مفتی منیر شاکر دیر عالم دے. نا قرآن نا مقصد زدکا مولا تا نشی خلاصا ولے پا مولیانو ما خپکے گا و ما پہ خوشحالے گا. قرآن سر مینا پیدا کا. اللہ فرمائی فلما رأى الشمس بازغتا قال هذا ربی هذا اکبر. کلا چین مر راو خط اغا خلا دیر غٹ دے ویوی چی دا زمنگ رب دے. لیکن ان چی خلقی پلانے زمنگ لیڈر، پلانے زمنگ مرشد دے، پلانے زمنگ استاز دے. نا اللہ زمنگ الہ دے. منگ بدہا غمنو استازانو دا مولیانو با احترام کو، عبادت بے نکو، دین با غمنو چی قرآن و سنت کی را گلے دے. نو اللہ فرمائی فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اعلان وکړ اے قوما بس نور چلونه ولونه نشم کولے. نورا دا مستاسو د پارا صرف د پویولو د پارا یو څو سکند داوی چې دا زمنګ رب دے منلې نه دی. ورته وی چې قوما ز بری ما دا غڅنا چې تاسو شریکان کوي د رب العالمین سره. بس ز شرک نه بریم، زد اللہ نا بغیر بل څوک منلے نشما. ولی چھ منگتا بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اے خلقا شپاو دور زرا وستلو والا څوک دے؟ عزت و ذلت ورکولو والا څوک دے؟ جنت ورکولو والا څوک دے؟ خبرنا عذاب قبرنا بچ کولو والا څوک دے؟ اللہ فرمائے ابراہیم علیہ السلام ورتوی انی بریء مما تشرکون. اے قوما تاسو چې څوک اللہ سر شریک ہے کم شریکان جوڑا ہے زد دے تمام شرکیاتو د شرکونو نا بریما ز اللہ سر شریک. بیا مخکی وی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ما خپل مخرب تا اڑا ولے دے مخلوق پریگ دا. اے عوامو نن ہر جماعت نا آواز رازی چی زد سویم دا حق دی، ہر ملاوی چی زد سویم دا حق دی. مفتی منیر شاکر وی چی ماو منے، بل ملاوی چی ماو منے، بل پیر صاحب وی چی ماو منے. اے خلقا نظما پا منلو کی جنت تے انہ دے چا پا منلو کی جنت تے دے چشی پا منلو کی جنت دے دے چشی پا منلو کی جنت تے. عزیزان و قرآن ہوائے او غیرتی خلقنے ہوائے چانے ہوائے بزدل خلقنا نا چاگستاسو جلسوں کی حصہ نشی آگستے او در رب پا کور کی گورا یو عہد وکے حق ملا سر تعلق جوڑوے چی حق کی ایمانی و غیرتی. حق ملا پسی منز کوئے چی حق کی ایمانی و غیرتی. علم بایا چا کی ڈیری یا بچا کی لگی خوچی غیرت پچا کی ڈیری. غیرت خود پا پیسو نہ دے کنا پا دے خود سمال نہ لگی. اللہ فرمائی وقالا وحاجہ قومہ. ابراہیم علیہ السلام سرا قوم جگڑا اکڑا. بس اخیری ہو چو خبر ابراہیم علیہ السلام خسڑے ہو کا بد سڑے ہو؟ نوح علیہ السلام خسڑے ہو کا بد سڑے ہو؟ شعیب علیہ السلام خسڑے ہو کا بد سڑے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، محمد الرسول اللہ خلقو کنو پا ایمان ہوئے خلق ور سر جوڑو دا وقت ملیان ور سر جوڑو دا وقت ملیان ور سر لگے دا پراپیگنڈے ور پسے نکولے. ابو جہل سر ٹولا دنیا جوڑا وکنا، ابو لہب سر جوڑا وکنا، فرعون سر جوڑا وکنا، نمرود سر جوڑا وکنا، حامان سر جوڑا وکنا. اے خلقا دے پسے مزے چی پلنی پسے دیر روان دی و پلنی پسے لگ روان دی. پلانے جماعت دا سے دے و پلانے جماعت
ټول جماعتونه د مسلمانانو دي، ټول خلق مسلمان دي، خو موږ تاسو به ډېروالي کموالي پسې نه ځو، د الله قرآن پسې بځو. څه شي پسې بځو؟ کم سړي سره چې د خلکو جګړه وي، کم سړي پسې چې خبرې کېږي. ابراهیم علیه السلام سره وحاجه قومه، قوم ورسره جګړه کوي، هغه ورته وایي قال تحاجوني فی الله وقد هدان. اے خلقو تاسو ما سره د رب په توحید باندې جګړه کوئ ظالمانو، ما خو یو الله چغه وهلې ده، زه خو کوم چې فلانې بابای نشي کولی، چا د پاره یې وایما. پخوا به چې کله مبتدعینو او بریلیانو سره د پنجپیری